خصوصي زموږ د آل پاکستان د سبزي منډو چې کوم صدر دی ملک سونی هغه دی کې موږ سره په هر سټپ باندې شانه بشانه ولاړو او موږ له هدایات راکول د هغې هدایات مطابق به موږ چلیدو نو موږ د هغه هم ډېره شکریا ادا کوو دی کې موږ سره د پیښور مختلف منډو چې کوم خلکو مرستې کړي دي راغلي هلې ځلې کړي نو موږ د دې د ټول او خصوصي د صحافي برادرانو هغوی شکریا ادا کوو چې موږ سره په هر سټپ باندې په یو واز راغلي دي او زمونږ هغه خبره مخکې رسوله نو موږ په دې کې د ټول چې څومره دې کې به داسې چې زموږ نه هېري نو موږ د ټولو که سیاسي پارټۍ دي که نور د عام کارګران موږ د ټولو شکریا ادا کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. اقبال کیا دخیل من دے آن نمبائی اسوسیشن صوبائی صدر اور تعلق میں تاجر اتحاد سره دی نن چې کوم په سبزي منډۍ باندې مسایل راغلي هغه د چا نه پټ پناه نه دي او په هغې کې چې کوم سترګل تاجر اتحاد وکړو نو زه وایم چې انشاءالله تعالی تاجر اتحاد په دې بازار کې نو تاجر اتحاد په بیس به زموږ د بازارونه آبادي او موږ نه غواړو چې زموږ د انتظامیې سره ټسل راشي یا داسې د نورو ادارو سره خو په مظلومو چې په ډسټرکټ چارټر کې په کوم ځای کې ظلم کېږي نو انشاءالله تعالی په هغې باندې به د پاسه د تاجر اتحاد لاس بسم الله الرحمن الرحیم. محمد خیاط تاجر اتحاد تنظیم صدر. نن ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې سبزي منډۍ کوم کیس چې کومونه هغه تاجر اتحاد او د سیاسو پارټو په جدوجهد باندې هغه کیس نن وګټلی شو. ډېر غریبو خلکو ته چې کوم دی د دې نغارې روان شو او د دې د کورونو کوم هغه د غریب کومه روټۍ وه هغه په خپل شکري کې بحال شوه او کوم ظلم زیاتی چې دې سبزي منډۍ والا سره کېدل نو ډېر خلک دې کې داسې وي چې یاره سبزي منډۍ د دې ځای لاړه شي نو دلته به رش کم وي دا چې سبزي منډۍ وي نو رش به هم زیاتي کوم ځای کې چې مارکېټي بازارونه هلته به الریډي رش وي نو رش چې کوم دی دا د بازار حسن دی او چې کله د رش د بازار نه ختم شو نو د بازار حسن هم ختم شو نو په دغه لحاظ سره چې کوم دی دا سبزي منډۍ بحال په خپل ځای باندې پاتې شوه. موږ ډېر زیات خوشحاله یو. موږ د دې سیاسي پارټو کوم ملګري چې کوم دی په هغې کې چې کوم دی مختلف سیاسي پارټۍ راغلي نو موږ سره په دې کې چې کوم دی کومک کړی منډۍ والې د ترډۍ والې موږ د هغې د زړه د کومې نه شکریا ادا کوو. په دې کې تاجران ملګري راغلي دي هغه د هغې د زړه د کومې نه دي که ډېر ملګري دي که زموږ نه نومونه پاتې شي یا داسې څه بل څه وشي نو موږ د هغې ډېره زیاته غټه معافي غواړو او انشاءالله امید به ساتو چې را روان وخت کې موږ سره دا خلک شانه بشانه ولاړ. نن که زه دا وایم چې دا د قانون د حق جیت دی او موږ بار بار په هر یو جلسه کې په هر یو میټینګ کې دا ویلي چې موږ د پاکستان شهریان یو موږ د پاکستان قانون منو موږ به په قانون روانو د بله مرغه د دې ځای چې کوم واکچاري نو هغې که سټې به نه منله هغې به که به نور څه عدالتي حکم راغی به نه منه او صرف خپله منماني او خپل زور به استعمالوه. نن دا ثابته شوله چې موږ هغه وخت نه تر اوسه پورې په حق او دا جنګ موږ په حق وکړو. دوکاندار مظلومه طبقه ده بدماش نه دي خو ادارو چې کومه بدماشي کوله د هغې جواب ورکړو. نن ملاو شو زه د سبزي منډۍ ټولو وروڼو ته مبارکباد پېښ کوم او دا د دې غریبو چې کوم تاسو وګورئ که تاسو وګورئ نو دلته کې به دا مزدوران راغلي په سوونو نن دا د هغوی جیب دی د هغوی د بچو د رزق مسله وه والله پاک په هغې کې موږ له کامیابي راکړله. دې کې موږ سره د ټولو بازارونو مرګو هم مرسته کړې ده. زه د هغوی په یو جهان مننه کوم. ورسره د دې بازار چې زموږ کوم د رودونو صدران دي د هغې کابینې دي هغوی واقعي په یو اواز راوځي او دا مسله ډېره په خوشتوګۍ سره هغوی اوچته کړې وه. ډېره لکه موږ کله هم دغه طرف ته نه یو کړي چې موږ وایلیشن کړی دی خو زه بیا دا وایم چې د بعضې ادارو د طرف نه به موږ سره زور زبردستي کېدله او هغې ته نن ثابته شوله چې موږ د هغه وخت نه واله تر اوسه پورې په حق جنګ کوو په حق روان یو او همیشه دپاره ګډ د حق وي. نو زه دې کې موږ سره د پارټو ملګرو هم کافي منډه والې ده د هغه ټولو مشکور یم. خصوصا بیا دې کې د ای پي ایمل ولي خان پخپله به ذات خود راغلي دلته کې او د هغه بشیر خان ټول محمد خان راغلي خو زه یو نوم معلوم دی ټیم به تېرېږي د ټولو پارټیانو مشکور شکریا ادا کړو او زه خپلو تاجرانو وروڼو ته یو پیغام ورکوم چې که موږ کله هم متحد وو او موږ په یو پلیټفارم باندې خپل حق دپاره راوځو او جنګ کوو نو زه ورته یقین ورته ورکوم چې انشاءالله همیشه دپاره به ګټه د تاجر اتحاد او د دې غریب دوکاندارانو بل په دې کې موږ خصوصي د نشان پارټۍ شکریا ادا کوو چې موږ سره کوم دا مسله چې راغلې وه د روبي
سر نه واله تر اخره پورې موږ سره په دې کې مل خان بجابقت په خپل راغلو نو د خصوصي د مل خان د ضلعي صدر شکیل خان د دوی او د کوم د سهیل شو راشد شو طارق باچا شو موږ د دوی سلطان خان شو موږ د دوی ټولو ډېر شکریا ادا کوو د ټولو کومینه او د دوی موږ ډېر مننه کوو. زما د خلکو ته دا پیغام دی، اول خو د ټولې منډې ته خصوصي مبارکباد وایم او بل دا دی چې زموږ چې کومه مسله وه خدای ختمه کړه نو دا خلک د خپل روزګارونه کوي نه د دې منډې نه څوک بېدخله کولی شي. دغه افواګانې وي هغه د 14 میاشتې دا خلک پازیت ټول هغه خدای پاک ختمه کړه او دا خلک اوس پرسکون ماحول کې خپل روزګار مخکې چلوي. دا پیسې عدالت زموږ په حق کې پیسې چې یو نه ټیمه والا یا انتظامیه تاسو نه په زور وستي شي نن د منډې نه بېدخله کولی شي دا دوی خدای یې ایسي ته د کړه چې دا منډې غیر قانوني ده نو دا عدالت قانوني کړه.